رمضان شروعات کې خپل عوام خدمت لپاره یو ماټو پیش کو چې دا رمضان ان شاء الله د خدمت رمضان وي او بیا د دې عملی شکل الحمدلله پورا پاکستان کې زمونږ والنټیرز زمونږ کارکنان الحمدلله یو طرف ته روډ افطاریانو کې مصروف دي تقریبا هر چوک کې الحمدلله مختلف چې کوم غټ چوکونه دي هلته مسافرو لپاره هغه خلک چې هغوی کور ته نشي رسېدی او لاره کې بیا افطاري وخت شي نو الحمدلله هغوی لپاره افطار دسترخوان لګولی دي بل طرف ته الحمدلله پوره پاکستان کې زمونږ ملګري چې دي باقاعده هغوی سره خپل د علاقې لیسټونه وي یتیمانانو بیواګانو سفید پوش خلکو الحمدلله هغوی کور ته هغوی دهلیز باندې الحمدلله زموږ ملګري سحري هغوی ته رسوي او دې سره سره راشن پیک تقسیم سستا روټي تندور شو سستا سهولت بازار شو چې هغې کې راشن او دیگر اجناس موجود وي او بازار نه ډېر رعایتي قیمت باندې چې دی هغه خلکو ته میسر وي نو الحمدلله پاکستان مرکزی مسلم لیگ د خدمت سیاست باندې یقین ساتي او د دې الحمدلله مصداق چې دی زمونږ کارکنان همیشه هغوی تاسو وګورئ د رمضان وګورئ نو هغوی افطاري هم په روډ دی هغوی سحري هم په روډ دی نو پاکستان مرکزی مسلم لیگ خصوصا رمضان نه بعد ملکی لیول باندې ان شاء الله تعالی پاکستان کې امن حواله سره یو مضبوط پلیټ فارم نه ان شاء الله یو مضبوط کوشش وکړي او هغه کې موږ پورا ملکی قیادت جمع کول غواړو او موږ غواړو چې هر حواله سره هر فریق سره زموږ ټیبل ټاک زموږ خبرې او چې هغې نتیجه کې پاکستان کې امن قیام لپاره چې هر قرباني وي ان شاء الله تعالی دا پلیټ فارم به ورکوي او دې سره سره موږ دا کوشش به هم کوو چې موږ خپل عوام ته هغوی تربیت لپاره همیشه منفي نه مثبت پهلو چې دی اجاګر کړو او هغوی تربیت وکړو چې نن دریم لاس پاکستان کې هغه افراتفری او دا انتشار پیلاول لپاره خپل भरपूर کوششونه کوي لګیا دي نو موږ داسې د چا اعلی کار جوړ نه شو چې موږ د دریم لاس په وینا باندې خپل کور وران کړو نو ډېر سوچ سمجھ دا فیفت جنریشن وار دی ډېر د بصیرت ضرورت دی او موږ پاکستان کې موجود هر فریق ته به دا دعوت ورکو چې دې ملک لپاره لا اله الا الله والا ملک لپاره هغوی خپل کردار ادا کړي او مثبت سوچ چې دی هغه پیش کړي چې زموږ عوام په هغې ودرېږي جزاک الله خیر